دا اوس زموږ سره د civic and community engagement چې دی third lecture دی social integration through identity and self formation. No, social integration means people living together peacefully in society. Social integration مطلب دا دی چې خلک به په society کې د امن طریقې سره اوسیږي. Identity means how a person sees themselves and how society recognize them. Identity دا ده چې یو انسان دی هغه ځان ته څنګه ګوري او سوسایټي هغه څنګه ریکګنایز کوي، هغه څنګه پیژني. دې کې زموږ سره self formation دی. self formation means the process through which person develop their personality and identity. self formation سره چې انسان د هغه کوم مرحلو نه پاس کېږي چې هغه خپل personality او identity developed کوي. دې کې زموږ سره 3 sociologists to explain how self develop چې څنګه به خپل ځان develop کوي. په دې کې اولنی چې دی سیګمنډ فروید تیوري دی. سیګمنډ فروید چې دی famous psychologist او هغه personality او د psychological theory په بیس یې explain کړې وه. According to Freud, personality has 3 parts. د وی چې personality چې دا د دې 3 parts دي. اولنی چې دی head دی. head چې دی دا present from birth دی، د پیدایش چې څنګه شي دا ورسره موجود دي. works on pleasure principle او دا چې دی د خوشحالۍ په پرنسپل کار کوي. د هر څه کې خوشحالي غواړي. wants immediate satisfaction او immediate satisfaction غواړي. څنګه چې ماشومان دي، ماشومانو کې اډ زیات ترسي وای ځکه هغه هر شیز غواړي ته د هغې سره satisfaction میلاویږي. example دی child crying for food immediately. که یو ماشوم دی نو هغه چې خوراک دپاره ژاړي نو هغه له به خامخا خوراک ورکوي سمدستي. زموږ سره دی ایګو دی. ایګو developed person grows works on the reality principle balance it in society rules. ایګو چې دی کله چې یو ماشوم چې دی د 3 نه والا تقریبا 6 year پورې ایګو پکې ډیولپ شي او دا په ریالټي پرنسپل کار کوي چې څه ریئلي په هغه بیس باندې دا فیصله کوي. او دی چې دی د اډ او د سوسایټي کوم رول چې دی دی په دې مینځ کې بیلنس راولي. example دی waiting politely for food. مطلب که فوډ نه تیار نو دی هغې دپاره په طریقه باندې ویټ کوي. بیا زموږ سره سوپر ایګو دی represent moral values and social rules. دا هغه morals کم values چې دي یا کم social rule چې دي هغه represent کوي. develop په parent and society. دا چې دی د کم parent دی او یا society کم رول دی د هغې نه develop کیږي. feeling guilty for doing something wrong. که یو ماشوم دی یو څه کار وکړي هغه society کې نه بد ښکاري خلکو ته یا پیرنټ ورته غوسه شي د بیا ګلټي محسوسیږي. Importance that the Freud explained that human behavior is influenced by internal psychological force of Freud explain کړو چې دا human کوم behavior کوي نو دا د دې internal psychological forces په بیس باندې کوي. بیا جارج هربرټ میډ تیوري ده د چې جارج هربرټ میډ explained how self develop through social interaction. څنګه د social interaction په ځای باندې یو انسان ځان ډیولپ کوي. د دې 2 parts دي، یو دی I یو دی me. I چې دی د spontaneous part دی د natural دی یا impulsive and creative side of person acts without much thinking. I دا دی چې څه دی غواړي هغه به دی کوي، دې کې به دی دومره سوچ نه کوي. example دی laughing loudly at joke without thinking. مطلب یو کس دی ځانه په ټک ټک باندې خاندي باره کې سوچ نه کوي چې دا زه په کوم ځای کې خاندم، هغه ځای به یا مناسب یا نه خو بس د ده خوښه نه نیچرلی راځي. می چې دی د سوشل پارټ دی زموږ سره کوم چې د سوسایټي کوم رول دی هغه موږ ته څه وایي موږ به د هغې مطابق اکشن کوو. که اوس اګزامپل یې موږ والو staying quiet in class because it is expected. که په کلاس کې یو ماشوم ناست وي نو د هغې رول داسې دی چې ماشومان به ټول خاموشۍ سره کښېني نو موږ به ترې دا ایکسپیکټ کوو. که سمپل موږ ووایو نو I what you want to do. ته څه کول غواړې نو دی به هغه کوي. me what society expect you او society د ده نه څه expect کوي. بیا زموږ سره دې کې 3 stage development of the self. زموږ سره preparatory stage دی دا د 0 نه 2 years پورې children چې دی د
خپل مشران چې کوم دي د هغو نقل کوي، ایمیټیټ کوي without understanding meaning، مطلب د هغې څه meaning نه پیژني خو بس هغو نقل کوي. example دی child copies parents action like talking on the phone. ماشومان چې څنګه یې هغه کم پیرنټ چې کم ایکشن کوي د هغو هغه کاپي کوي موبایل باندې یا خبرې کوي. نو ماشومان هم هغه شان موبایل غوږ ته نیسي او خبرې کوي. play stage دی children take role of specific pupil role taking. example دی child pretends to be teacher doctor parent. دې سټیج کې دا دی چې ماشومان چې کمې اکثر د ټیچر یا کمې لوبې کوي یا ډاکټر کمې لوبې کوي یا د پیرنټ کمې لوبې کوي، دې ته موږ پلی سټیج وایو. گیم سټیج دی د 7+ years دی children understand multiple rule and rules in society. کم چلډرن چې دی د ملټیپل رولز چې کم دی هغه هم زده کي او بیا د هغې کم سوسایټي کم رول دی هغه په ښه طریقه به سره نباوي. example دا دی playing a team sport like cricket where children stand role of player. یو ټیم دی د کرکټ دی نو هغې کې د چا کم رول دی هغه ادا کوي. نو چایلډن بیا هغه چې دی هغه انډرسټینډ کوي چې د دې کپتان دا رول دی، نایب کپتان دا دی، بالر دا کار کوي، بیټسمین دا کار کوي. دا په گیم سټیج کې بیا دا هر څه زده کوي. چارلز هارټن کولي تیوري چې دا انټروډیوس کړې د اړیا اف لوکینګ ګلاس سیلف. د دې مطلب دا دی پیپل ډیولپ دیئر سیلف ایمیج بیسډ هاو دے تھنک ادر سی دیم، چې دوی څنګه سوچ کوي او نور خلک دوی ته څنګه ګوري یا څنګه د ایکسپیکټیشن ساتي. نو there are 3 steps دی. we imagine how we appear to others. موږ امیجن کوو چې موږ به نور خلکو ته څنګه ښه ښکارو. we imagine how other judge او نور خلک موږ څنګه جج کوي. we develop feeling about ourselves او موږ کم دغه چې دی د هغې ګورو ځان ته چې څوک زموږ تعریف کوي او نو موږ څنګه محسوسوو یا زموږ څوک تعریف نه کوي نو هغه موږ څنګه محسوسوو. example دی people praise a student feel confident. که موږ یو ماشوم ته پرایز ورکړو نو هغه به سټوډنټ چې دی هغه به کانفیډنټ فیل کوي.